کرتے پیغمبر علیہ السلام فرمائی کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دیر کرتے کم من صائم دیر کرتے روزدار داسی لیس له من صیامه چنوی دغه روزدار د پاره د روزې نه مگر صرف لوګا او تندې نور ثواب نور ته ملاوي ډیر کرتے داسی. وکم من قائم او ډیر کرتے داسی لیس له من قیامه الا السحر چې یو انسان د شپې عبادت کا ډیر کرتے رسول الله فرمایي چې دغه انسان ته په شپې عبادت باندې علاوه د ستومانۍ نه بل هیڅ نه ملاوي. انسان سوال دی ډیر کرتے رمضان کریم کی ما ہوتا تا لوگی تند نہ بغیر بل ہیچ سنہ ملاوگی بدا خبر ہے ډیر کرتے ازما استاد د شپې د قیام نہ علاوه د ستومانۍ نہ هیڅ نه ملاوگی. دا ولی وجه دادا چې کوم مقصد د پاره الہ العالمین رمضان کریم روزه فرض کړی دی رمضان تیر شي خو ما ہوتا هغه مقصد نه حاصل نکړو چې هغه مقصد څه شری د انسان پرهیزګار کیدل دی د انسان تقوا دا انسان سحر نه خوراک پریدي اسکاک پریدي انسان نفسانی چې کوم شهوات دي خامخا په هغه کې کمزوري راځي انسان بدن د خوراک نه ملاوږي انسان بدن ته اسکاک نه ملاوږي نو چې اسکاک نه ملاوږي خوراک نه ملاوږي انسان نفسانی شهوات کم شي او چې کم شي غلبه د شیطان په انسان کم وي چې کوم شهوات د نفسانی شهوات دي انسان هغه کم شي کمزوري شي او د هغې د وجې نه رب کائنات ما او تا نیکان صالحان کا او پرهیزګارانو په لیسټ کې ما او تا شامل کا. خو تاسو نه تپوس کړم چې ماښام دومره وخورو ماښام دومره وخورو چې د هغې ورځې د فاقې نه او د هغه ورځې د نه خوراک د نه څښاک نه یو په درې وخورو یو په دوه وخورو نو چې کومه فلسفه د صوم ده د رمضان ده چې ما او تا نیکان صالحان شو ما او تا به نیکان صالحان شو د زما او ستا خو نفسانی شهواتو هغه پاره او معیار نورم اوچت شي نورم ورسره زیات شي. نو دی وجه نه صاحبانو په افطار کې اعتدال دی چې زما او ستا نفسانی شهوات کمزوري ما استاد گناہ په طرف باندې مایل نشو. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بل حدیث دا دی او مبارک رسول الله می فرمایي چې دا یاد لره چې انسان پر رمضان کریم کې ځان نیک نکا تقوادار یا نکا صرف خلیه د خوراک او د اسکاک نه بند کړي او نیک او صالح نشي پرهیزګار نشي او گناهونو نه ځان بچ نکا رسول الله می فرمایي دا سلوږي او تند تما رب کائنات دې هیڅ حاجت نشته. دا یاد لره نو اول حکمت یادا دی چې موتا نیکان شو تقواداران شو او تقوا انسان ته په ترک د گناهونو باندې په ترک د شهواتو باندې انسان ته تقوا ملاوږي او په کثرت عبادت باندې ذکر رمضان کریم کې ګوره خدای پاک ما تعالی آفر را کړی آفر څه دا وجه څه ده وجه دا ده چې ما تا کثرت عبادت په طرف باندې مایل شو الله ته عبادت وکړو عبادت ته وجه ما پتا کې تقوا پیدا شي رب کائنات دا پیکیج دا آفر صرف رمضان کریم د پاره دی چې زما او ستا نفل رب کائنات په فرض باندې قبلې زما او ستا فرض رب کائنات یو په اویا باندې قبلې دغه آفر پر رمضان کریم کې دا صرف دی وجه نه دی چې ما او تا عباداتو کې کثرت وکړو زیاتوالی وکړو عبادات مو زیات شي او چې کله د انسان گناهونه ترک شي او عبادات د انسان زیات شي دا هغه انسان دی چې رب کائنات د طرف نه دته پرهیزګاري او تقوا ملو ده. نه ما او تا خو عجیبه خبره بل دام ده چې شیطانان رب کائنات محبوب کریم آقا رؤوف الرحیم فرمای صلی الله علیه وسلم چې رب شیطانان تړي خ شیطانانم تړي زما اوستا خوراک مم پرې خودای سکاک مم پرې خودای نفسی شهواتم پاتې دي بیاو ما اوستا تصور ګنا په طرف باندې زی عجیب خبره ده وجه دا چې ما اوستا رمضان کریم کې د هغه اصول او خیال نه ساتو
چې د کوم اصول ترغیب الہ العالمین په قرآن کریم کې ما تعالی را کړی دی او حضرت رسول الله مبارک په احادیثو کې ما تعالی را کړی دی.